بسم الله الرحمن الرحیم. ګرامی قدر سامعین، یو اهم واقعه او یو اهم مثال امام غزالی رحمت الله علیه د انسان د ژوند هغه په خپل کتاب کې ذکر کړي چې موږ تاسو وورو او د خپل زندګۍ خپل ژوند ځان ته مخې ته کېږدو او نور تمام متعلقین سره دغه واقعه د امام غزالی رحمت الله علیه هغه چې دی ځان سره نو مرګري شریک په دې واقعه اوریدلو. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې د انسان د ژوند مثال داسې دی لکه یو کس په دشت او صحرا کې روان وي او په دې کې یو زمری ورپسې شي او هغه د خوراک د پاره د خوړلو د پاره د پسې وي او دی په دې دشت او صحرا کې منډي وهي اخره کې نه چاته ونه شته نه چاته بل د پناه ځای شته، اخره کې مخې ته یو کوی راشي. نو دی کوشش کوي چې دغه کوی ته د ورخکته شي تر څو پورې د زمری تلی نه چې کله دی ورخکته شي نو لاندې ګوري چې پاغي کې د دوه طرفونو ته داسې غیاګانې دي واخه دي هغه ونیسي او زولند شي. مقصد دا چې وخت پورې زولندیم او چې دا زمری لاړ شي نو بیا به زه راوخیږم. دې دوران کې چې کله زولند شي نو ښکته اوبو ته خیال شي چې هلته یو تور مار د هغې نه تاویږي راتاویږي او اوبو د پاسه اوس انتهایی پریشانه شي. بره زمری دی او لاندې چې دی تور مار دی، نه بره ختې شي نه ښکته غورځېدی شي. دې دوران کې ښي طرف ته نظر شي چې کوم واښه د نیولی نو هلته ګوري چې یو سپین مګه هغه لګیا دی د هغه چې کوم واښه د نیولی د هغې هغه جړې کټ کوي او بیا ګس طرف ته خیال شي نو ګس طرف ته هم دغسې یو مګه هغه لګیا وي د هغه د واښه هغه جړې کټ کوي. ډېر زیات پریشانه شي چې خدای پاکه بره زمری دی لاندې مار دی ښي طرف ته ګس طرف ته دا واښه دا مګې کټکۍ لګیا دی چې دا ختم شي نو ورغورځېږم مخکته مار دی بره خیږم زمری دی. انتهایی پریشانې عالم کې دې دوران کې مخې ته ګوري چې مخامخ د شهد یو جال لګېدلی وي ګبین وي نو دې دا فیصله کوي چې په یو لاس باندې به دا واښه ونیسم او په بل لاس باندې به دا شهد خوړل دا سکل شروع کم. وایي دې دوران کې چې دی یو لاس کلک کی او دا شهد په یو لاس باندې راواخلي او سکل شروع کی او دله خوند ورکوي په مخه لګیا شي د هغې خوراک باندې. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې تاسو سوچ وکړئ د دې انسان د دې کس انجام بسي لاندې مار دی بره زمری دی او داسې زوړند دی په یو لاس باندې او دی لګیا دی د شهد و خوند او مزه اخلي لګیا دی. نو د دې انجام بسي وي هر مسلمان د خپل د ژوند مخې ته کېږدي او بیا امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې دا شاته چې کوم انسان پسې دا زمری منډه وهي دا د انسان مرګ دی. کل نفس ذائقة الموت، هر انسان پسې مرګ لګیا دی او دی به د مرګ ذایقه سکون کې دی. او مخې ته چې کوم کوی دی دا قبر دی او په دې کې کوم مار دی دا د قبر هغه عذابونه دی هغه ماران دی ړمنان دی او ښي طرف ته ګس طرف ته چې کوم مګي لګیا دی سپین او تور مګه دا مګي د لیل و نهار دی سپین ورځ ده توره چې د شپه ده شپه ورځ لګیا دی ختمیږي یو ورځ چې زموږ ختمیږي مرګ ته ورنږدې کېږو نو لهذا شپه ورځ زموږ ژوند راغونډوي او راختموي لګیا دی. اوس شاته مرګ را روان دی مخې ته قبر دی ښي طرف ته ګس طرف ته شپه ورځ را ژوند را لنډوي او را ختموي. په دې حالت کې موږ د دنیا خوند او ذایقه دا موږ سکلی دی د دنیا هلې ځلې د دنیا حرص د دنیا تمه او د دنیا جمع کولو پسې موږ لګیا یو زموږ انجام بسي. نو د امام غزالی رحمت الله علیه دا واقعه ځان ته مخې ته کېږدو او خپل د قبر او د حشر د مرګ نه بعد چې کوم دایمي زندګي را روان دی هغې دپاره موږ تاسو تیاری. الله رب کائنات د موږ ته د عمل توفیق را نصیب وما علینا الا البلاغ.